अस्सलामुअलैकुम मलगोरो नन सहार په ورلد کپ کې د استرالیا او د سکاټلند یو ډیر ګرم میچ شو چې دا میچ د سکاټلند لپاره ډو اینډ ډای والا میچ او دا میچ سکاټلند ګټلې وې سکاټلند به سوپر 8 سټیج ل کوالیفای کېدو او انګلند به د ورلد کپ نه بهر کېدو خو انفارچونټلی دا میچ سکاټلند بایللې دی د استرالیا خلاف میچ او استرالیا یو غټ ټیم دی استرالیا خلاف 180 رنونه سکاټلند کړو په شل اورونو کې چې دغه سکور ورپسې استرالیا ډیر په اسانه باندې چیس کړی دی مکمل سکور کارت د سره شریکوم مارکس سټاینس پکې ډېر زبردست بیټینګ کړی میکسویل یو ځل بیا فیل شوی دی د سکاټلند د طرف چا زبردست بیټینګ کړی راځي چې سکور کارت طرف لورځو تاسو له سکرین باندې ښکاري سکاټلند کړي دي 180 رنونه 15 کھلاډیان آوټ شل ورونه مکمل وخلی دي منسی پکې 23 بال 35 رنونه کړي دي مایکل جونز 3 بال 2 چې د پکې کیچ ہوم ډراپ کو د چا کیچ ډراپ کو د ټریویس هډ کیچ ډراپ کو چې ټریویس هډ بیا خ زبردست سکور هم کو درې چکی هم په یو اور کیو والے چې کله سکور زیات پاتیو برندن مکولن 34 بال 60 رنونه زبردست اننگز کړی دی بیرنگټن کپتان 31 بال 42 رنونه میتھیو کراس 11 بال 18 مایکل لیس 8 بال 5 اور کریس گریویز 10 بال 9 رنونه کړی دي د استرالیا تر طرف اگر چې کوم دی 4 اور 39 رنونه یو وکټه میچل سٹارک 4 اور 31 وکټ یوم نه دشته نیتن ایلس 4 اور 34 یو وکټه میکسویل ټور نه زیات ایکسپنسیو ثابت شوی دی خو وکټ 22 4 اور 44 اډم زمپا 4 اور 30 یو وکټه جی استرالیا ورپسې دا سکور په اسانه باندې چیس کړی دی 19.4 مطلب 2 بال ته هم سپیر پاتې شوی دی ټریویس هټو ګوره د یو کیچ چې کوم دی ډراپ شو په 15 رنونو باندې د بیا په 49 بالونو باندې 68 رنونه جوړ کړی دي ډیوډ وارنر 4 بال 1 او میچل مارش دواړه فیل شوی دي 9 بالو باندې 8 رنونه میچل مارش کړی میکسویل هم 8 بال 11 رنونه کړی دي چې د هم فیل شو بیا سټراینس چې کوم دی زبردست اننګز وګورئ 29 بالو باندې 59 رنونه د کړی دي دا میچ چې کوم دی د ورته راډولې دی ټیم ډیوډ 14 بال 24 رنونه میتھیو ویټ 5 بال 4 رنونه کړی دي چې دا دواړه نټ آوټ هم پاتې شوي دي د سکاټلند د طرف مایکل لیس 4 اور 39 وکټ یوم نه دشته بریډویل تقریبا 4 اورونه کړي 32 رنونه یو وکټه مارکواټ 4 اور 34 2 وکټې خبالنګ کړي دي کرسټوفر سول 3 اور 33 وکټ یوم نشته سفیان شریف 4 اور 42 2 وکټ ایکسپنسو کریس گریوز 1 اور کړي دي او 4 رنونه ور کړي دي وکټې یو هم نشته جی میچ استرالیا په 15 وکټو باندې وګټلو اور د میچ ګټلو سره د سکاټلند چې کوم دی میچ بایلرو سره سکاټلند بهر شو د ورلد کپ نه او انګلند چې کوم دی کوالیفای شو ځکه د دواړو پوینټونه 15 پوینټونه که تاسو له پوینټ ټیبل وخېما د دواړو پوینټونه 15 دي خو رن ریټ چې کوم دی هغه ته د انګلند زیات دی انګلند خپل رن ریټ د عمان خلاف ډیر زیات کړو د عمان او د نمیبیا خلاف انګلند خپل رن ریټ زیات کو چونکه انګلند رن ریټ ماینس کیو خو بیا عمان ته یو ډیر غټ شکست ورکو او دا رن ریټ +2 کو او دلته د رن ریټ که تاسو ګورئ +1 دی او د انګلند رن ریټ +3 دی پوینټونه د دواړو 15 دي نو که چېرې دا میچ سکاټلند ګټلې وای د پوینټونه به وشي نو انګلند چې کوم دی به بهر شو او سکاټلند به کوالیفای شو اوس استرالیا او انګلند چې کوم دی د سوپر 8 سټیج لا کوالیفای شو جی نو دا مکمل سکور کارت د ویډیو کتلو زیاته مننه جی والسلام